بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ضرور بای بیا تاسو ډیره مننه چې موږ لم پروګرام کې ټایم راکو. زه په ملکن یونیورسيټي کې وم چې کله زه ملکن یونیورسيټي ته لاړم په 2008 کې اکنامکس ډپارټمنټ کې ما اډمیشن وکړو. الته ډېرې زیاتې سختې وې. نو زه د مرګرو سره پښتون سټوډنټ فیډریشن ما جاین کو او د مرګرو په هلو ځلو کې او د سټوډنټ د رایټس لپاره مونږ سټرګل شروع کو او مونږ یونیورسيټي ته رجسټرار راوستو او چونکې زما والد صاحب ډاکټر دی نو ما الته ننګیال ویلفیئر ټرست جوړ کو. هغه اوس هم باقاعده هلته شته. نو ما به دلته نه میډیسن او انجکشن او دا به ما وړلی او ما په خپله بیسک نیډس پرووایډ کول. سټوډنټ د رایټس د سټرګل لپاره مونږ دونه مخکې لاړو چې زه پکې ریسټیکیټ هم شوم. بیا په 2012 کې چې په آخري کال کې زمونږ الیکشن وشو او په ملکن یونیورسيټي کې زه د پښتون سټوډنټ فیډریشن صدر شوم. نو هغه سیاسي لګاو خو هغه ټایم کې راوچت شو. بل زما والد صاحب هم په اداره کې جنرال سیکرټري پاتې شوی دی د ډسټرکټ مردان پیرامیډیک اسوسییشن او زما کشرې تر سید معراج حسین باچہ چې هغه د ټایم کې د پی ټی سی ایل ورکر یونین اتحاد د کې پی کې صدر دی او هغه د دې یونین د ورکر د پاره ادونه سټرګل کړی چې په اډیاله جیل کې هم ټایم تیر کړی. زه چې کله ما بیا ایم ایس وکړو د ځای بیسټ نه زه په بینک الفلاح کې په جاب وم. د لوکل ګورنمنټ د هلې ځلې شروع شوې. په دې چار پیرچل کې داسې خبرې شروع شوې چې یاره دادي بابو ځوالو نیکه به منډې تړلې والې نو دوی الیکشن دې طرف ته دی رجحان نشته. ته پخته یقینو کا چې زه په بینک الفلاح کې ایم ټي او ورتی شوم. زه بوس ایریا منیجر وم هلته. ما هغې له لته ورکړه او رالم په دې سیټ اپ نه پوهېدم او یوت ته وردېدم. چې یوت ته وردېدلم د ان پي او د جمعیت زما یو کولیګ هغه په ما پسې 903 اوټ واغستو. ما په 913 اوټ باندې هغه الیکشن وګټو خو بغیر څه د پارټۍ هغه لوکل ګورنمنټ لوکل باډیز الیکشن کې خو د پارټۍ سپورټ هم نی خو لکه په پټه پټه خلک لګیي. هغه ما وګټو او په 2015 کې ما د خپل ترونو سره د دې کلي سره مشوره وکړله او مونږ څلور کلي دا ګواه دي. محمد خطاب باچہ دی ګواه دی او مشوانی صاحب پای ټایم کې ډیډک چیرمین او هغه هم راغلی او زمونږ ایم این اے مجاهد خان هم راغلی او په 2015 کې ما څلور کلي یو ځای کړل او په خپل ځای کې مونږ شمولیتي پروګرام وکړو او هغه سلسله روانه ده تر اوسه پورې پاکستان تحریک انصاف سره. خطاب باچہ د راتګ سره ډېر ښه اثر پرېوتو. پازیټیو پالیټکس چې څه ته ویلی شي. خطاب باچہ په پارټۍ کې یو نوم دی. په پاکستان تحریک انصاف کې د خطاب باچہ نوم دی. د خطاب باچہ په بانی غړو کې دی. څنګه چې تاسو ته ما ویلو په تیر شوي انټرویو کې چې سیف الله نیازي خطاب باچہ بای نیم پیژني. دا څنګه چې وی سیاست اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے. دا کیږي کله څوک ګامړي کله څوک ګامړي. نو خطاب باچہ باندې سینیر قیادت یو ځل بیا ډېره غټه ذمواري واچوله. د خطاب باچہ سره زاړه ملګري خاندانی خلک ټول د خطاب باچہ سره په رابطو کې دی. یو پیره به بیا د خلک د پی کې 48 نه د یو سیلاب او د یو دغه په شکل کې را پاسي او د خطاب باچہ سره بزي او د خطاب باچہ کدا سوګوي چې د خطاب باچہ قربانې یو په سره زه دلته بل کس هم ایډ کم چې د خطاب باچہ او د ولایت قربانې د چانه پټې نه دي. دا کو سوګوي نو دا به غلطه خبري. خطاب باچہ د خپلو ماشومانو روټۍ راغستې ده. خطاب باچہ د خپلو ماشومانو سبق راغستې دی. خطاب باچہ د خپلو ماشومانو مستقبل راغستې او د پارټۍ لی ورکړی دی. مخکې داسې مونږه آزادانه تعلق نو ساتلی. زما نیکه دی خدای پاک وبخي سید محمد حسین باچہ چې هغه به د غلام محمد خان او د هغې ډلې سره به هغه تلو او په مسلم لیگ نون کې و. هغې نه بعد بیا مونږ داسې بازار ته د یو پارټۍ سره ترونه مې چې پنجاب دي 3 ترونه زما په پی ټي سی کې دي او والد صاحب مې په دغه کې دی په هیلث کې دی. نو داسې څوک نو وی هغه کامیابي خو مزه نه کوي چې تا ته پکې مخالف نی. او د علامہ اقبال یو شعر دی تند باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے.
نو دا خو سیاست دی، سیاسي اختلاف د هر چا دی او د ازادي رای حق به هر چاله ورکو. زمونږ نه ډېر سینیر ملګري او په پارټۍ کې اوس هم زه د سینیر ملګرو زه ډېر زیات قدر کوم. بدقسمتي به ورته ووایو یا به ورته د الله پاک خیر به ورته ووایو. کله چې د 2018 الیکشن کېدو په عین موقع کې زه په سوات کې زما اکسیډنټ وشو. د دې نه زمونږ لوکل قیادت، زمونږ ایم پی ای، زمونږ چې اوس کوم ایم این ای دی، دې ټولو ته پته وه. به هر حال زه هغه 2-3 میاشتې زه په بیډ باندې وم، بیا هم زه راووتم، خپلې هلې ځلې مې وکړلې او خپل پولینګ سټیشن کې مونږ خپل भरपूर پارټیسیپیشن وکړو. بیا چې کله مونږ د حالاتو ته وکتل چې یاره دا کوم زاړه ملګري دي دا ټول د دیوال سره لګېږي، دیوال ته اړامیږي. خیر په ګراوند باندې مونږ کار کوو او ستاسو ته چې څنګه پته ده چې یاره چې یو پولیټیکل پاور امپلیمنټیشن وي چې کله ته په اقتدار کې راشې نو د علاقې د الیکټډ ممبرانو سره خو کېږي نه، خو یا به ته صبر کې او یا به په هغه شیز باندې ګټک دی او یا یو متل هم دی وایي چې خپل کار دونه وکړه اندروني سره چې هغه خلک چغې شروع کړي چې یاره کامیابي دونه حد ته بره لاړه. نو دا د مشرانو دوا وه او د پارټۍ د سینیر قیادت هم مونږ ډېره شکریه ادا کوو چې یو پیری بیا مونږ له موقع راکړله. مونږ به کوشش کوو څنګه چې زمونږ سابقه منسټر صاحب عاطف خان که هغه غوښتلی شوه نو هغه په ډسټرکټ مردان کې د پی ټي آی تس نوس کولی شوه په ګروپینګ کې، خو هغه دا ونه کړله. ایون چې هغه ته منسټري هم میلاوېده خو هغه د هغې نه انکار وکړو. هغه وایي چې زه په تنظیمي امورو باندې راځم. دغه شانتې زمونږ د مشرانو هم مونږ ته وینا ده چې د عمران خان دا 22 سال چې کوم جدوجهد کړی دی او عمران خان چې کومه دا چغه والې ده چې یاره زه د هغې ماشوم دپاره راځم چې د هغه په لاس کې قلم نشته، په سر چت نشته او په خپو کې کیړې نشته او هغه له زه ایجوکیشن ورکوم. نو مونږ هم د الله لاک لاک شکر دی، مونږ هم د پارټۍ نه څه غواړو نه، نه م لارې ته جج ته، نه م کمبې ته جج ته. مونږ به د علاقې مسایل راوباسو او د خلکو ته به وړاندې کوو. په اخره کې زه د پاکستان تحریک انصاف چې زه خو په خپله اول یو ادنا ورکر یم، د تحصیلي کاټلنګ زمونږ ډېر درانه ملګري دي چې د پارټۍ سره د هغې ډېره زیاته مینه ده. او زه به دا ووایم چې دې پارټۍ له الله یو داسې لیونی ورکر ورکړی دی چې دا په یو پارټۍ کې نشته. دوی هیڅ نه غواړي، دوی په خپلې رشتې قربان کړي دي، خپل کورونه یې ورته پرېښودي دي، د نوکرو نه راغلي دي او دی په پارټۍ کې بغیر څه لالچه. ځکه چې زه به په خپله دا ووایم چې یاره زما 13 کاله عمر دی، زما هم عمر تللی دی. دا به ووامه چې د عمران خان چې کوي یا مونږ چې څه کوو نو مونږ وایي چې یاره زمونږ د راروان ماشومان چې کوم راروان دي د دې مستقبل روښانه شي. نو زه دوی ته دا میسیج او پیغام ورکوم، مشران دي زمونږ الیکټډ ممبرانز دي، ټیک ته هغې هم لګیا دي، خو زمونږ چې کوم ورکر دی دا د یونایټ شي، دا د په یو پیج شي. دی نه ګوري چې یا ایکس وائی زی ما سره ایم پی ای دی یا ایم این ای دی. ایم پی ای ایم این ای پرېږده، دې نه خو ته بیټ لرکه دا هېڅ هم نه دي. ته د بیټ دا نښه لرکه. زه تا ته په حقیقت وامه دا که موټونه چې اغوستي د دې په 3 حصه هم دا کسان اوټونه نشي اغوستی. دا اوټ مونږ عمران خان له ورکړی. دا وینګس چې کوم دي د دې مثال د ګوتو دی، دا ګوتې به راغونډېږي، دې نه به سوک جوړېږي. چې کله دې نه سوک جوړ شي نو دا ډېر څه کولی شي، لاس مضبوط شي. نو د عمران خان دا لاس به مضبوطو، دا به مخکې بوزو. د هغې دپاره مونږ له یو ځای کېدل پکار دي، یو پیج ته راتلل پکار دي، د سینیر ملګرو خیال ساتل پکار دي. د عمران خان چې کوم میشن دی، ګول دی، مینوفیسټو ده، د هغې د لاندې کار کول دي. نو په دې باندې به مونږ مخکې ځو او چې په دې باندې مونږ یو ځای شو که نه نو پی ټي آی له صرف او صرف پی ټي آی شکست ورکولی شي. نور چې ایکس وائی زی دا څونه 4 پارټۍ دي که دا راغونډې شي نو زه ستا په وثاقت باندې دا کلیپ په ته بیا هم راوباسې. نو زه دا وامه چې ډېر نه او یو بل ټینیور بیا د پی ټي آی دی که خیر انشاءالله تعالی.